چې د آیت احتمال لري د یو څو قسمو. اول احتمال دا د ان یکون الف لام میم مبتدا، الف لام میم مبتدا شي علا بنا پدې انه اسم القرآن چې دا د قرآن نوم دی، اوی سوره یا د سورت نوم دی، او مقدر بالمؤلف منها، او یا مقدر دے مؤول دے پا المؤلف من هذه الحروف. نو الف لام میم بمبتدا شي وذالک خبره، او ذالک خبر دے، او الکتاب صفت دا ذالک دے، موصوف سره د صفت نه خبر شو. الف لام میم که د سورت نوم شي، که د قرآن نوم شي، که مؤول شي په المؤلف من هذه الحروف، نو مبتدا بشي او ذالک الکتاب به خبر شي. وان کان اخص من المؤلف، دا دفع دی او اعتراض دا، او دا اعتراض په دریم احتمال بنا دی. دریم احتمال دا دی چې مقدر بالمؤلف منها، یا با الف لام مؤولی پا المؤلف من هذه الحروف بیا با مبتدائی. نو اعتراض دادا چه الف لام میم نا مراد المؤلف من هذه الحروف شنو دا اعم شو، او ذالک الکتاب اخص شو. الکه پی پوئی سی مؤلف دا دی حروفو نا چه ارسی، او ذالک الکتاب دا خاص مؤلف تے، نو حمل دا اخص براشی پا اعم باندی، او حمل دا اخص پا اعم نرازی. و ان کان اخص من المؤلف مطلقا، دا ذالک الکتاب اگر چه اخص دے من المؤلف مطلقا، دا مؤلف مطلقا نا چی کم پا جانب دا مبتدا کرے. والاصل قید خدا دا چند الاخص لا يحمل على الاعم، اخص نہ حمل کی گی پا اعم، لأن المراد دا جواب دی. خلاصہ دا جواب دادا چی المؤلف من هذه الحروف نا مؤلف مطلقا ندے مراد، بلکہ مؤلف کامل تی مراد دے. احاغا هم اخص شو، او پا جانب دا خبر کے چکم ذالک الکتاب مؤلف دے اغم اخص شو، محمد دا اخص پا اخص راغے. لأن المراد بھی ذکر مراد پا دے سر مؤلف کامل دے پی تعلیب کی البالغ اقصا درجات الفصاحتی، چرسے دل دے انتہائی درجو دا فصاحت تا و مراتب البلاغہ او دا بلاغت مرتبو تا. دیسے پوری تا سے پوئی سے بدی جواب. نو ذالک بے خبر شي، آغا و ذالک خبرو دا اول کتاب صفت ذالک دا دا غی سر ولگوئی، او الکتاب با صفت دا ذالک شي. الکا پہ پوئی شي کتاب با صفت دا ذالک شي. دا یو احتمال شد ترکیب. دیم وان یکون الف لام میم خبر مبتدا محذوف، دویم احتمال دا ده چه الف لام میم خبر دا مبتدای محذوفیش. و ذالک خبرا ثانیه، او ذالک الکتاب خبر ثانیش، ذالک خبر ثانیش. هذا الف لام میم ذالک الکتاب، یا المتحدى به الف لام میم ذالک الکتاب، او بدلا یا ذالک دا حقین بدل شي. دا دریم احتمال دے الف لام میم خبر شي، الف لام میم مبدل منه شي، ذالک الکتاب بدل شي، و مبدل منه سره دا بدل نا خبر دا مبتدا شي. والکتاب صفته، کتاب با پدې دوړو احتمالاتو کی صفت شي د چا د ذالکا. الکه په پوښتنه الف لام خبر د مبتدای محذوفی شي، ذالک خبر ثانی شي. دا دویم احتمال
یا الف لام میم خبر د مبتدای محذوفی سی مبدل منه شي ذالک بدل شي نو الکتاب بنا په دې دواړو احتمالات باندې صفته صفت د چا ده ذالک ده د ذالک ولا ریب فی المشهور دا لا ریب د مند کې ذکر کوي دلته د لا ریب سکار نشته خو د مند کې ذکر کوي تا ته ترکیب واضح کوي لا ریب ترکیب کې سواقع سے ولا ریب فی المشهور مشهور قول مطابق مبنی ده لتضمنه معنی من ځکه متضمن ده معنا د من تا یلک سائل سوال کوي افیه ریب لیس فیه من ریب منصوب المحل دے علا بنا پدې چې انه اسم لا النافیه چې دا اسم د هغه لا د چې کوم نافیه ده د جنس لپاره او عامله د عمل ان عمل د ان کوي ولی لانها نقیزتها زکه دا لا نقیزه د ان ده څنګه نقیزه ده ان د تحقیق د اثبات د لپاره ده او لا د تحقیق د نفي د لپاره ده یو ولازمه للاسماء لزومها او لازمه د اسماء سره پشان د لزوم د ان د اسماء سره الکه په پوښتای و په قرته بالشعثاء او د بالشعثاء قرت کې مرفوع ریب مرفوع ده بلا التي بمعنى ليس چې په معنا د ليس سره ده دا الله په معنا د ليس سره د ریبن مرفوع ده خنو لا ریب فيه کې دا فيه څه شی ده ریب خو اسم د لاش و فيه خبره فيه خبر ده اوس اعتراض ده چې فيه د لا خبر ده او ریب اسم ده نو دا خبر خو کله کله را مقدم کیږي کنه دلته ولې نه را مقدم شوی کله کله کم ځای کې را مقدم شوی ولی قرآن کې نه دی را مقدم شوی چې لا فیها قول لا فیها په شراب د جنت کې نشه نشته سردرده په سر ګرځېدل پکې نشته الته فیها خبر مقدم دی او قولن چې کم دی اسم مؤخر دی نو الته را مقدم شوی دلته ولی را مقدم نک دی وی تقدیم خود اختصاص د پاره او الته تخصیص مراد دلته نه دی مراد څنګه الته مرادو معنا دا د خالص د جنت په شرابو کې غول نشتا خالص خاص د جنت شرابو کې نشه نشته دنیا باقي کې خوشته کړ عادت ہے دسی ویری چې لا فيه ریب خالص په دې کتاب کې ریب نشته نورو کتابونو کې خو ریب ثابت شوی وکړه حال دار چې نورو کتابونو کې ریب نشته مقصود خدا نه دی کنه چې نه په ریب دا په طریقې د اختصاص سره دا مقصد نه دی بلکې مقصد نه په ریب دا او التلا بیا غولون کې خو مقصد څه شی دی نه په دریب په طریقې د اختصاص نه په غول په طریقې د اختصاص سره الکه په پوښتنه ولم يقدم خبر مقدم نکړې شو کما قدم په قوله تعالی لکه مقدم شوی په دې قول الله تعالی کې لا فيها قول لانه لم يقصد ځکه نه ده قصوی تخصیص د نه په دریب به په دې سره من بین سائر الكتب په ما بین د نورو کتابونو کې کما قصد سما لك الت چې څنګه قصب شوه او صفته دا دې سره ولګوي عبارت سره ولګوي وفيه خبره او صفته دا فيه خبر د لا ده او صفته یا صفت د ریب ده وللمتقین خبر وللمتقین خبر ده لا ریب کائنا فیه للمتقین الکه په پوښتوي وهدن دا هدن ترکیب کې څه ده وای دا منصوب ده بنا بر حالیت الکه په دې څه ترکیب پوښتوي بل اول خبر محذوفن یا خبر محذوف ده کما پی لا دایرا اصل کې دسه ده لا دایره فيه
فيه چې کوم دی دغه په خبر دغه شوی کنه حذف شوی وای دلته لا ریب کې خبر حذف شوی دا فيه خبر نه دی دا فيه خبر مقدم دی د هدن د پاره د زیره اصل لا ریب فيه هدى للمتقین الکه په پوه شئ ولذلك د دې وجنا وقف على لا ریب وقف کړه پر لا ریب باندې علا بنا پدې چن فيه دا فيه چې کوم ذکر شوی خبر هدن دا خبر د هدن دی قدم علی مقدم شوی پدې باندې لتنکیری د وجه د نکرتوب د هدن الله بخه خوشاله او چې تفسیر کې مې کتاب لیکل دا تفسیر دی ها تاسو په پوهیږئ سلورم احتمال وان يكون على معنى انه الكتاب الكامل دا اعتراض دا پادا اعتراض دا جزالک کی اشاره کتاب تا او خبر مل کتاب شردا خو حمل اولی شکنا خبر بعینه مبتدا شو کنا نه دی وی کتاب خبر کې چې کوم کتاب دی د هغې نه کتاب کامل مراد شو دا خبر شو د الف لام میم مترازه د خبر نه جمله اسمیه شو الکه په پیسې کې په پوی نش شپږم احتمال راجح احتمال دی وی والاولا غردا دا یقال د دین مخکی رستی جمله مخکی مضبوطی ولذلك دی وجنا چې دویمه جمله مقرره ده د اول د پاره لم يدخل العاطف عليها بينها حرف عاطف د دې په منځ کې را نو نو ګورئ وز د دې خبرې وضاحت کوي فالف لام میم جمله الف لام میم یو جمله ده دلت دلالت کوي علی پدی باندې چې متحدا به هغه چې چیلنج ورکول کیږي پاغه باندې هغه ده چې مؤلف ده د جنس د هغه سنه یرکبون منه کلامهم چې د سنه دوی کلامونه جوړي نعود بغایت الكتاب کمال دا دسی کتاب ده چې موصوف ده په انتهایی کمال سره ځکه دا کامل کتاب ده نو ځکه متحدا به ده الکه به پوهچې ثم سجل علی کماله به حکم ولګاو په کمال د دې بنا پی ریب پی لا ریب پی دا دا بل جمله ده مما يقدر له مبتدا چې پټیږي د لپاره مقدر کیږي د لپاره مبتدا هو هدن رابعه دا څلورمه جمله ده تؤكد كونه حقا مضبوطی کېدل د دې چې دا حق دی لا ریب پی نه څه معلوم شو چې دا حق دی یقین دی نو هدى للمتقین دا هغه مضبوطی څنګه یلکه دا مضبوطی چې دا حق دی لا يحوم الشك حوله شک د دینه چاپیره نه ګرځي را ګرځي بانه هدى للمتقین لا ریب فی مضبوطه کړه کنه دا غیر پر تاکید شکنه چې شک پکې نه نو هدایت به پکې استلزام د دلیل وی مدلول لرا لکه دلیل چې مستلزمی چاله مدعا لرا همدا قرنګ مخکی جمله مستلزمی چاله را اولی جمله لرا د دویمه جمله لرا لکه په پوه شئ او بیان دار انه لما نبه ولی من حيث انه من جنس كلام زکه د تکددوی د کلامونو د جنس نه دی وقد عجزوا عن معارضته ادوی عاجز دي د معارضه دا غینا استنتج منه انه الكتاب د دین دا خبر راوته نتیجه دا راوته چې دا کتاب دی چې بالغ دی حد کمال ته رسیدل دی د کمال زیته کنه یلکه دې دا مستلزمه د دې خبر دین دا نتیجه راوته چې دا څه دی کمال کې انتها ته رسیدل ځکه معجز کمال کې انتها ته رسیدل کنه الکه په پوی نشي واستلزم ذلك ومستلزم شدا الله يتشبث الريب چې نه د خطه ریب بیا اطرافي د دې اطراف پوري اذ لا انقسم ما يعتريه شك او شبهه ځکه ناقص نشته د هغه سنه چې څه په خوي هغه ته شک او یا شبهه وما كان كذلك كان لا محاله هدى للمتقين وفي الثانيه وبدویمه کې فخامت تعریف دي ذلك الكتاب مبتدا معرفت او خبر معرفت مبتدا